نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون صدق الله العظيم سورة الشعراء نور لسما پارا یوکم او یایم نمبر آیت دی دی رکو دا مخی رکو سر ربط او مناسبت دادی چی پا مخی رکو کی دا اللہ پاک دا توحید دلائل نقلیہ بیان شو پا دی رکو کی ہم دا اللہ پاک دا توحید دلائل نقلیہ بیانی کی پا دی رکو کی واقعات ابراہیم علیہ السلام بیانی کی کہ ابراہیم علیہ السلام خپل قوم تا دا اللہ رب العالمین دا عبادت دعوت ورکی قوم دا ابراہیم علیہ السلام بت پرستا دا بتان عبادت کو ان کیوں ابراہیم علیہ السلام دین تفوز کی تاسو دا کم سیز عبادت کوئی دا سشیری دی قوم وطوی چه منگ دا دی بتان عبادت کو او ټول ورځ به د عبادت کو فنظل لها عاکفین تفسیر جلالین لکی فنظل نقیم نهارا على عبادتها من به ټول ورځ د عبادت کو ځکه سور چې دا دروازه نور چې وینو نور سره بیا سوري من به ټول ورځ د بلو بتان عبادت کو یعنی زمون بل کار نشته بس دا عبادت نو د خدایان کار ابراہیم علیہ السلام دی ته وی چې تاسو د دې کوم څه عبادت کوئ دی دا خبر استا سوري تاسو چې وته قسم قسم خپل مشکلات وړاندې کوئ عبادت کوئ سجدي وته کوئ دې څه اوري خیا چې عبادت کوئ څه پیدا درکې کسو کی عبادت ہونے کی سو نقصان در گئی دې قوم صرف جواب نو چې یا او یا نه کدی خو ته پته و اوس یو شی په خپل الله سره جوړ کړو بیا د سجدي له دون دا خو جوړ کړه ته پته دا اصل دې قوم سره بل جواب پاتې نشو سوا د دینه چې موږ خپل پلاران هم داسې مونږ زمنګ پلاران هم زمنګ پشان کارونه کو دا چل موږ د پلاران نزد کړی دي نور موږ ته دلیل معلوم نه دي او نو موږ ته دا پتر چې دا بوتان زموږ سره اوري موږ ته څه پیدا راغی یا موږ تکلیف لري کوي دا موږ ته پته نشته خو بدلاران مو کتل ابراهیم علیه السلام ته فرمای تاسو ته خبر درکم دا تاسو د عبادت کې استاسو بلاران د سکړي چې دا سدي دا زما دشمنان دا تاسو د خدایان دا زما دشمنان دي زما تعلق او زما محبت رب العالمین سره او بیا د الله پاک د توحید مزیدار دلائل وړاندې کړي رب العالمین څوک دي هغه ذات چې پیدا کړي هغه ذات چې ماته د دین لار خودلې ده چې دا دین دی اغازات دی چې ما ته خوراک راکړي اغازات دی چې ما ته اسکاک راکړي اوبه وغیره د سکلو سیدونه مال څوک راکړي اغازات دی چې زه بیمار شم نو ما ته صحت راکړي او رب العالمین اغازات دی چې ما به وفات کوي او بیا به ما ژوندې کوي او هغه ذات دی چې دا غنه زه امید ساتم چې ما ته به معافي کوي هغه ذات ما رب دی زه د هغه عبادت کوم ستاسو دا خدایان زما دشمنان دي دا زه د سره منم نه چې دا خدایان بعضې سړی وي غلط ته به غلط نه وي ځکه چې دې سره جنګ جګړې راځي ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي دا زما دشمنان
دا سړي ته مخامخ غلطي ښودل نه چې صاحب ستا دا بت ته وې دا زما دوست دی زما خدای دی دا زما دشمن دی زیړو عبادت کوم نه نن سبا چې غلط ته غلط وي نو یو به وي یاره داسې خبره نه ده پکار دا بل څنګه پکار خانه دا بل څنګه د ابراهیم علیه السلام ته پکار ده ابراهیم علیه السلام په سوته چې ستاسو دا کار ټیک ته زمونږ دا ټیک نه نه ستاسو دا کار بیخي غلط دی دې کې د سره پیدا نشته پیغمبر د الله رب العالمین د دین حقیقي وارث او مسلمان په د پیغمبرانو رهنمایي کې غلط ته غلط وای دا څه باندې کې چې هر چا سره تعلق ساتم هر چا ته د ستاسو دا کارونه ټیک دي نصیبه یو کار به ټیک بل بغلط نه غلط ته غلط وي او ټیک ته ټیک وي او ابراهيم عليه السلام بیا الله جل شانه له دعاګانې وغوښتي دا الله صفات بیان کړل بیا دا الله نه دعاګانې وغوښتي یا الله ما ته علم راکا حکما حکم حکمت اغه علم چې هغه سره عمل وي دا سه علم راکا چې عمل ورسري اوس کې علم یو عمل نه بیا پیدا نشته او کثرت عمل و علم نشتا پوی نشتا نو بیا نقصان علم سرد عمل العلم بلا عمل عقيم والعمل بلا علم سقيم وكلاهما طريق مستقيم علم بغیر د عمل نه دا شند دي لکه مثال بوټي دي د میوه خمزیدار بوټي د میوه نه کوي نو بوټي کو د میوه له چې میوه نه کوي عمل میوه ده علم دی حکم ته عمل کوا اول عمل بلا علم سقيم او چې عمل دی بغیر کوئی دا بیماری ده استاد ته پته لګي چې دا سم کوم او غلط آیا دا زموږ د طریقه د عمل د نبی عليه السلام د شریعت سره برابر ده دا بیماری ده وکلاهما طریق مستقیم او دا دواړه چې را یوځي شي سم علاقات علم سره عمل ابراهيم عليه السلام د الله نه دا سوال علم راکا سره د عملنا او بل ما د پیغمبرانو سره یوځي مخکران ډېر پیغمبران تیر شوي دي زمان مرګتیا دا غي سره نصیب او بیا زما د پاره پرستنو خلقو کې ذکر ثابت کړ لکه روستو خلق چې راځي نو چې زمانو اخلي او غي زما صفت کوي بدر درا پس نه و الله پاک ابراهيم عليه السلام دعا قبول کړي و د مکی هغه مشرکان چې هغه د سره یو دینم نه من هغه یو موږ د ابراهيم عليه السلام په دین د مکی هغه د مدینی هغه يهود او نصارا چې هغه د ابراهيم عليه السلام د دور ډیر رستو پیدا شول هغه یې زمونږ پشان دین د ابراهيم عليه السلام عیسایان وی زمونږ پشان دا د ابراهيم عليه السلام هغه دعا وا چې رستو خلق ځان هغه ته منسوب کو او د ابراهيم عليه السلام هغه عزت او دا هغه صفت بیان او ابراهيم عليه السلام فرمای الله نه بل دعا کوي یا الله ما د جنت په وارثانو کې شمار کړ چې جنت میراث کې ما تم ملو شي یعنی جنت راکړه او اے الله زما دې بلار ته بخنه وکړه لکه دا بلال انه کان من الضالین تفسیر جلالین لیکي چې ابراهيم عليه السلام دا دعا په هغه وخت کې کړې و چې کوم وخت ابراهيم عليه السلام ته د بلار کفر معلوم نو او نور تفاسیر لیکي چې دا دعا ابراهيم عليه السلام د بلار په جون کړې و چې یا الله زما دې بلار ته د اسلام او د دین توفیق ورکو بخنه وتو لیکن کله چې دا بلار کفر وته معلوم شي چې په کفر کې وفات شون الله منک بیا وته دعا مکو نو کافر د پاره خو دعا نشته دا وخت چې وته معلومه نه او یا د ازر په جون او بیا د الله نه سوال کوي یا الله د قیامت د ورځې د رسوایۍ نه مو ساته چې په اورت باندې چاته هیڅ قسم د دنیا پیدا د دنیا اسباب پیدا نه ورکړي ها که چا الله پاک تا راتل کول پدا سره سره چې هغه د سلامتیا وي کفر او شرک او نفاق پکې ني هغه سړی کامیاب دي او نور بل چاته پیدا نه ورکړي او دغه د قیامت ورځ
چې جنت به متقیانو ته نږدې شي، جهنم به کافرانو ته ښکاره شي. کافران به د خپل منځ کې یو بل سره د قیامت په ورځ جګړې کوي. کافران ته وویل چې ستاسو خدایان چېرته دي؟ تاسو به چې دنیا کې وې زمونږ دا خدایان دي، دا دومره ډېر دي، او ستاسو یو خدای دی او زمونږ ډېر دي، هغه خدایان ستاسو چېرته دي؟ هغوی ستاسو سره مدد کولی شي چې عذاب نه مو خلاص کړي؟ که ستاسو نه شي کولی نو د خپل ځان مدد کولی شي چې د عذاب نه ځان بچ کړي. نه د هغوی خدایان خو د هېڅ کار نه دي، نه د دې عبادت کوونکو مدد کولی شي، نه ځان بچ کولی شي. دغه ځای کې به دا کافران مشران کشران ټول په جهنم کې د ابلیس سره واچولی شي. په دې ځای کې به دا کشران کافران د مشران سره جګړې کوي. جهنم کې به دا کشران وایي چې تاسو موږ ګمراه کړو، قسم په الله چې موږ په دنیا کې ګمراه وو، خو تاسو کړو، تاسو زموږ مشران وئ، تاسو راته وایئ چې موږ په سمه یو، ستاسو د وجې موږ خراب کړو، او موږ تاسو د رب العالمین سره برابر کړی وو. موږ وی زموږ خدایان تاسو یې، ستاسو د وجې موږ داسې شو. او که چېرې زموږ دپاره دنیا ته واپسې وي نو موږ به خامخا ایمان راوړی، لیکن دنیا ته واپسې شته نه. په دغه شرمندګۍ کې به دې جهنم کې الله پاک فرمایي چې په دې واقعات ابراهیم علیه السلام کې عبرت دی د خلکو دپاره چې چا د الله د دین سره مینه وساتله، د رب العالمین عبادت وکړو، هغه ته کامیابي ده. او چا چې د رب العالمین مخالفت او نافرمانی وکړو، هغه ته داسې ناکامي ده لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام قوم ته ناکامي وه. الله پاک فرمایي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، او تقول له پیغمبر علیہ السلام پری کفارو د مکی باندې قصه او واقعات ابراهیم علیہ السلام اذ قال لأبيه کله چوي د خپل پلار تا وقوم يخبل قوم تا ما تعبدون، تاسو د عبادت کوي؟ قالوا وی نعبد من عبادت کو اصناما د بوتانو، فنظل لها عاكفين، من با همیشه د عبادت کوونکیو. قال او ابراهيم عليه السلام هل يسمعونكم، آیا ستاسو دا بوتان ستاسو اوري؟ استدعون کله چې تاسو را بلئ، او ينفعونكم یادی تاسو ته پیدا در کوي که تاسو عبادت کوي، او يضرون یا ضرر در رسوي تاسو که عبادت نه کوي. قالوا ویدی بل وجدنا آباءنا، بلکې من بندو خپل پلاران، کذالک هم دارنګي یفعلون، او هم داسې کار کو څنګه چې منګه کو. قال او ابراهيم عليه السلام افرأيتم ما كنتم تعبدون، آیز او خیم تاسو داغا چه تاسو دس عبادت کوئی، انتم تاسو و آباؤکم استاسو بلارانو الاقدمون مخکنو، فإنهم بس یقینا دوی چی دی استاسو دا خدایان عدو لی دا زما دشمنان دزی عبادت نکوم، الا رب العالمین، لیکن دا رب العالمین عبادت زکوم. الذي غزات رب العالمین خلقنی چیزی پیدا کریم، فهو يهدين دی اللہ ما تلار خودل د دین، والذي هو يطعمني ويسقين، او غزات تی چی ما تخوراک و اسکاک راکی، وإذا مرضت فهو يشفين، او غزات چیز بیمار چی ما ما تشفا راکی، والذي يميتني ثم يحين، او غزات چی ما بوفاتی بیا ما جوندی کی، والذي ادعو ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، او غزات چیز امید ساتم چی ما توبخنو کی دو ما دا خطاگان پورز دا قیامت. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، اے رب تما تراکا علم سرد عملنا، والحقني بالصالحين، وما بوسکد پیغمبران سرا، واجعل لي لسان صدق في الاخرين، او تو گرزو زمان پارا صفت خیستا في الاخرين پرستنو خلقو کی، واجعلني من ورثة جنة النعيم، او تو گرزو ما دا وارثانو دا جنت دا نعمتنو. واغفر لي ابي انه كان من الضالين، او تبخنو قد ما پلار دا یقینا زما دا پلار دی دا گمراهانونا، ولا تخزني يوم يبعثون، او تمام رسوا کو پرز دا قیامت باندی، یوم غورز دا لا ينفع مال ولا بنون، چه فیدا بنور کی حجات نمال و نظامن، الا من اتى الله، مگر غزو چا غراش اللہ پاک تا بقلب سلیم، پزرد سلامت یاد کفر و دا شرکنا. وازلفت الجنة للمتقين، او نزدی بکڑیشی جنت متقیانو تا، وبرزت الجحیم للغاوین، او خار بکڑیشی جہنم کافرانو تا، وقیل لهم ابویرشی دی کافرانو تا اینما کنتم تعبدون،
کم دي تاسو خدایان چې تاسو عبادت کو په دنیا کې من دون الله سوا د الله نه هل ينصرونكم او ينتصرون آیا تاسو دا خدایان تاسو مدد کول شي چې دي تاسو نه عذاب لري کی یا دي د خپل ځان مدد کی ځان د عذاب نه بچ کی فكوبكبوا فيها هم الغاوون پس الټه به غرزول شي په جهنم کې هم د عبادت کوونکي والغاوون د دوی د مشران وجنود ابلیس اجمعون ولخر د ابلیس ټوله قالوا وای بد عبادت کوونکي وهم فيها يختصمون او دی په دې جهنم کې د خپل مشران سر جګړه کوي تالله قسم په الله باندې ان كنا لفي ضلال مبين یقینا منغو په گمراهی ښکارا کې ان نسويكم برب العالمين چې منګ تاسو مشران برابر کړی وي د رب العالمین سره وما ضلنا الا المجرمون او موږ نو گمراه کړی د هدایت نه مگر مجرمانو دي مشرانو فما لنا من شافعين پس نشتر زمنګ د پاره څوک شفاعت کوونکی ولا صديق حميم او نسوک ملګری غمخوار خالص دوست فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين پس کچری وی زمنګ د پاره واپس دنیا ته من بوي د مؤمنانو نا ان في ذلك الايه یقینا پدی واقعات ابراهيم عليه السلام کې عبرت د انسانانو د پاره وما كان اكثر المؤمنين او نو اکثر د قوم د ابراهيم عليه السلام مؤمنان وان ربك لهو العزيز الرحيم او یقینا استارب چې خامخا غالب او رحم کوونکی ذات دی واخر دعوانا